یو صحابي راغی نبی رسول الله والسلام مبارک ته وکتل نو بلا صحابو تحفې وړاندې کولې نبی رسول الله ته نو دا صحابي زه خو غریب یم ما سره خو څه نشته نو ما چې څه وکړم وایي لاړم 2-3 ورځې مې مزدوري وکړه نو پیسې مې جمع کړې توجه غواړي اوس د پیغمبر شفقت هم ویم پیسې مې جمع کړې نو انګور مې پرې واغسته نو هغه انګور ما چې کولی نه شو ما چې ته د محمد رسول الله نه سبقت رانه شي بېدبې کې رانه شي وایي رالم هغه انګور مې نبی رسول الله ته وړاندې کړ و چې نبی رسول الله انګور خوړه یو یې وخوړه دوی وخوړه حتی تر دې پورې چې ټول انګور یې وخوړه وي دا صحابه ټول راجمع شو صحابي ډېر خوشحاله چې ګویا نبی رسول الله مبارک زما ټول انګور وخوړ ورنه د محمد رسول الله عادت دا چې څه به خوړل نو په ټولو به تقسیمول په ټولو صحابو نبی رسول الله یوازې څه نه دي خوړلی هغه صحابي ډېر خوشحاله و چې لاړه دا نور صحابه راجمع شو د الله رسول نن هم عادت بدل شو ولې زموږ نه خفه شوي یاست نبی رسول الله مبارک جواب وکړ وایي نه خفه نه یم قسم دې دا صحابي چې زما د محبت د وجې نه 2-3 ورځې مزدوري وکړه د ده په کور کې بچیم دي هغه ټوله مزدوري در راواغېسته و د انګور وروړه ما نبوت والا دربار ته پیش کړ وی ما چې ته یو انګور وخوړه هغه ډېر تریو د خوراک نو وی دویم مې ته وخوړه هغه هم تریو حتی تر دې پورې ټوله غونچه مې خلاصه کړه ورنه که تاسو له مې درکړو ستاسو په مخ باندې به تغیر او تبدل راغلی ما دا نه غوښتل چې د دا صحابي زړه مات کړم د دې د وجې نه ما ټول په خپله وخوړل ټول څوک سره سبحان الله د هغې شفقت داسې وکړه وی ابو بکر رضی الله تعالی عنه زوی دی و یو پیره خیمه کې اخیری واقع کوم بیا دعا کوم نبی رسول الله والسلام مبارک سره یو غزوې نه را واپس شو یو خیمه هم ولګوله اوږده واقع ده خو مختصر کوم به دعا کوي موږ وارث انشاءالله و چې په غزوه کې دومره مال ورسېد چې د نبی رسول الله ته 80 اوښان ملو شو څو اوښان ملو شو 80 اوښان اوس ته حاکم ګوره چې په حقیقت کې حاکمي اوس د هغه عدل و انصاف ګوره زما محترمو وایي چې په غزوه کې را واپس شو په یو خیمه کې ناست وای چې د ماښام مونځ وشه یو صحابي به راته نبی رسول الله مبارک سره به لاس میلاو لاس به ولښکلو نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو زوی دی هغه ما سره په خیمه کې یو کس ډېر مضبوط و د وجود نه وای هغه ما سره و نو هغه د ګویا چې دغه پیزار یې اچولی و د لرګي او نبی رسول الله مبارک داسې ناست و خپې مبارکې بربنډې وي نو یو صحابي به راته لاس پې میلاو نو دا ما سره چې خیمه کې کوم صحابي و دی د وجود نه هم غټ او په خپو کې د لرګي پیزار اچولي و ډېر سخت نو د نبي علیه السلام سره لاس میلاو کړو نو لاس یې له بار بار ښکلو زه یم هغه به کوم انسان چې د محمد رسول الله لاس راټینګ کړي او بیا یې پرېږدي لاس یې بار بار ښکلو حتی تر دې پورې نبي علیه السلام سره یو امسا وه په دا خېټه کې ولې وردن نه کړه خېټه یې بربنډه او هغه وخت کې صحابه فقر والا خلک وو خېټه ونه بربنډه کړه ورته یې صحابي اخوا شه خوږ دی کړمه توجه غواړي چې ویې کتل د هغه خپه د محمد رسول الله د خپې د پاسه راغلی او پکې چاپ پوتې و نبي رسول الله ډېر برداشت وکړو چې تکلیف حد نه سوا شو وایي صحابي خوږ دی کړم توجه غواړم ډېره وایي دا صحابي ډېر خفه شوم ړه ته مې ډېر تکلیف ورسېده ما وایي چې زما خپه د محمد رسول الله په خپې راله او نبي رسول الله ته تکلیف ورسېده رالم خیمې ته ننوتم زما محترم و جړل مې قسم دی ماسخوتن مونږ د صحابه بار راووته زه د خیمې نه بار نشم راوتلی ما له حیات له وایي چې کله شپه نیمه شوه شپه رسېده وایي چې مې وکتل یو صحابي راغی و اواز یې وکړه هغه کوم صحابي و چې د محمد رسول الله د خپې د پاسه یې خپه ایښې وه وایي زما ایمان ګویه چې زما ایمان باندې رپرپې راغی وجود مې رپېدو ما وایي چېرته جبریل نه راغلی چې ته قرآن زما دغه لپاره نی نازل شوی ویرېدم وایي د ابوبکر صدیق زوی مې د مټ نه ونیو ما وایي که چېرته محمد رسول الله ما ته دا کړو ته به زما شفارس کوې وایي بار راووتم سر مې ښکته کړو ما وایي چې مې وکتل ټوله خیمه ولاړه ته مې وکتل آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زما خیمې ته ولاړو زما توجه غواړم هغه هم حکمرانان نبي رسول الله زما خیمې ته ولاړو وایي چې څنګه ور وړاندې شوم ما وایي چې اوس په نبي رسول الله څه وایي وی سر مې ښکته کړی نو ډایرکټ نبي رسول الله زما سر اوچت کړ ما ته وی صحابي بیګا مې له په خېټه کې امسا نه نباسلی او ما ته د هغې معافي کوه ټول څوک سره سبحان الله ووایه چې امام الانبیا د دا ټولې مدینې منورې د عربو حکمران حاکم داسې چې د خپلو غلامانو نه معافي غواړي زما محترمو اوس خو زمونږ هم حاکمان دي الله دې معافي کړي وی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صحابي ته ووی صحابي ما ته معافي کوه زما نه غلطي شوې ده تاله مې په خېټه کې دغه منډلی وی قسم دی یا ما جړل وی یا چې نبی علیه السلام ما نه معافي غوښته ټولو خیمې والا جړل د ما مخته ټولو خیمو والا جړل ما ورته د الله رسوله قسم دی دا خو زما ګناه ده د الله رسوله ما په تاسو باندې خپې ایښې وه زما ګناه ده نبي علیه السلام وایي نه صحابي ستا ګناه نه ده زما ګناه د الله رسوله نبي علیه السلام ورته ما معاف که معافي غواړم نبي علیه السلام وایي ما معاف که معافي غواړم هغه د الله رسوله چې ستاسو څنګه رضا هغه زما رضا نبي علیه السلام ورته معاف مې که لیکن تا زه معاف کړم د الله رسوله څنګه ستاسو رضا زما رضا ده اوس نبي علیه السلام ورته زه دې نه معاف کوم د الله رسوله ما څه ګناه کړې ده ما دغه ګناه کړې ده ما ته پته ده ما خو معاف کړې زه نور څه
ماته نور څه امر دی ماته نور څه حکم دی نبی علیہ السلام مبارک ورته زه به د معافی اعلان علیکم اتیا اوخان قبول کړي زما محترم چې دا دیني قبول کړي نه معاف کوم د الله رسول ماته قبول شو اتیا اوخان مقابله کړ د الله رسول غلطي خو ما کړې و نو هغه نبی علیہ السلام مبارک ورته جواب کړي او غلطي تا کړې و تا غلطي قصدن عمدن نه وکړي او ما تعالی قصدن عمدن په ګډه کې دغه ومنه د دې د وجه نه ما په غوښتل ما محترم هغه داسې خلک نو چې کله انسان د محمد رسول الله د سیرت نه واقف شي او د قرآن د ما محترم د قرآن احترام او عظمت وپېژني د قرآن سره ربط وابستګي پیدا شي د علماو سره ناستې دپاره ټایم ملو شو د ما محترم هغه قوم قلم نه بربادي الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ تاسو ټولو ته دا ختم ډېر مبارک کړي ټول امین وایي او الله دې زموږ دا ختم دا کوششونه د مولانا عمر علي صاحب دا محنتونه په دربار الهي کې قبول او منظور کړي ټول امین وایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلق يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات